صفات الله ليست عين ذاتي ولا غيرا سواه ذا انفصالي. صفات الله ليست عين ذاتي، دا الله صفات عین ذات نه دي. ان نه دي عین مفهوما، مفهوم یو نه ده. لکه علم عین ذات ته الله نه ده، یعنی مفهوم یو نه ده. ځکه د ذات مفهوم د علم مفهوم ځکه خو تغیر ده. ځکه علم مبدل انکشاف ته وایي، ذات حقیقت ته وایي. لکه انسان حقیقت ته، ذهن کې صفت ته. نو صفات ته الله نه دی عین ذات. په دې معنی سره چې صفات ته الله نه دی عین ذات مفهوما، معنی یې ونه ده. د علم معنی د ذات معنی یې ونه ده، د قدرت معنی د ذات معنی یې ونه ده. ولا غیرن، ان دی غیر الله پاک نه. ولا غیرن سواه زن فیصالی، غیر ندی. اوس اعتراض ده چې غیر خودی، ځکه غیر علم یوه معنا ده، د ذات بله معنا ده. ته وایې غیر ندی یوه، بل دا خو ارتفاع نقیضین ده. چې ته وایې عین ذات نه دی، غیر ذات نه دی، دا خو ارتفاع د نقیضینو راله. ځکه عین غیر، غیر په معنا د لا عین، دا خو نقیضان دي. لکه انسان لا انسان، ارتفاع د نقیضینو خو جایز نه ده. ته څنګه وایې چې عین نه دی غیر نه دی؟ دا وایي نه نه، غیر معنا دا نه ده چې نقیض دی عین ده. دلته غیر بله معنا ده، سواه، چې غیر په الله نه په وجود کې. سواه دا معنا چې په وجود کې ورنه غیري. زن فصالی او منفصلی په وجود کې، وجود کې منفصلی. لکه زید امر نه منفصل فی الوجود ده، تامه کې انفصال وجودی ده. نو لا غیر، الله نه غیر نه دی. هلکه عین نه دی غیر نه دی، دا خو ارتفاع نه کې ځای نه ده. چې عین نه دی مفهوما په معنا کې، غیر نه دی په معنا کې. دی وایي نه نه، دا نقیض نه ده، بلکې دلته غیریت په معنا د انفصال وجودي سره ده. یعنی وجود کې جدا نه دی، د رب په وجود موجود دی. نو دلته عین غیر دا نه دی نقیضان. ځکه ذات ما عین ذات دا معنا، عین معنا دا چې عین نه دی ذات سره، یعنی مفهوم یو نه ده. ذات ته الله د علم مفهوم یو نه ده. اوس دې نقیض دا ده چې مفهوم یو وي، دا یې نقیض ده. دا یې نه ده نقیض چې په وجود کې جدا نه، دا یې نقیض نه ده. عین ذات معنا ده چې مفهومن یو وي. نو نقیض دا ده چې نه یې مفهومن یو. دلته دا دواړه نه دي مراد، چې عین ذات نه دی یعنی مفهوم یو نه ده، ولا غیر انې مفهوم غیر ده. دا نقیضان دي. دلته دا معنا نه ده. دلته دواړه بیل بیل دي. عین ذات نه دی یعنی مفهوم کې عین نه دی، غیر نه دی یعنی په وجود کې غیر نه دی. دا نقیضان نه دي. نو عینیت مفهومی نقیض غیریت مفهومی ده. عینیت وجودی چې ذات کې یوی په وجود کې یوی، دې نقیض ده غیریت وجودی چې په وجود کې غیري. نو دا دواړه نقیضان نه دي مراد. عین نه دا نه ده مراد چې عین نه دی وجودن او نه دی غیر وجودن، دا نقیضان دي. دا معنی نه ده چې نه دی عین مفهومن او نه دی غیر مفهومن، دا نقیضان دي. هیڅ نقیض کل شی رفع، نقیض شی رفع دي شي ته وایي. دلته عام معنی ده، عین ذات نه دی یعنی په وجود، په مفهوم کې، مفهوم یو نه ده. غیر دا معنی چې نه دی غیر په وجود کې، نو دا خو نه دي نقیضان. یا د ارتفاع د نقیضانو نشته. عینیت مفهومی ده، غیریت وجودی ده. دا خو یو بل پر رافع نه دي. نقیض دي شی خو رافع دي شی.
نه دا لازم شوی ارتفاع النقیزین. دا مسلک ته اهل سنت والجماعت ته چې صفات ته رب نه عین دی نه غیر دی، یعنی عین نه دی مفهومان، غیر نه دی وجودن، وجود جدا نه ده. اوس صفات ذات ته وایي، صفات الافعال ته وایي. مطلقاً دا معنی ده چې صفات ذاتی که صفات الافعالی دا نه عین دا نه غیر دی. او صفات ذات ته وایي چې خالی ذات سره تعلقي، مضاف الیه نه غواړي. کل حیات، لکه حیات دا د رب صفت ده، مضاف الیه نه غواړي. حیات څه معنی؟ دا صفت ده لپاره د رب حیات، چې شان د رب لوجه د صفت د حیات نه صحت العلم والقدرتی، غیر ته اضافت نشته. حیات صفت ته د رب چې شان د رب لوجه د صفت الحیات نه صحت العلم والقدرتی، یعنی علم صحیح کېدای شي، قدرت صحیح کېدای شي. بالفعل اضافت علم قدرت ته نشته. دا صفت ذاتی ده، دا علم صفت ذاتی ده. علم صفت ته د رب چاته وایي؟ علم هغه صفت ته چې شان د موصوف چې رب ده لوجه د صفت العلم نه صحت الکشفی. دا څه نه چې کشف المعلوم بالفعل، دا نه چې معلومات ته بالفعل اضافت دي. خو نه، علم صفت ته لپاره د رب سبحانه چې شان د رب لوجه د صفت العلم نه صلاحیت الکشفی. دا څه نه چې کشف المعلومات بالفعل، حتی چې معلومات ته اضافت دي، نشته اضافت. دا صفات ذات، دا قدرت، دا صفت حقیقی ده. یعنی دا صفت ته لپاره د رب سبحانه چې شان د رب لوجه د صفت القدرت نه صحت الایجاد ده، صلاحیت الایجاد. دا څه نه چې ایجاد د موجوداتو بالفعل کوي، موجوداتو ته بالفعل اضافت نشته. ایو صفات الافعال دي چې اضافت یې افعالو ته، لکه احیا صفت د رب ده چې شان د رب لوجه د صفت الاحیا نه حیات ورکولی زید ته. دا ګوره دا جان ته احیا ده، حیات ورکولی تا ته، دا جان ته احیا. حیات ورکولی ما ته، دا جان ته احیا. نو صفت احیا غیر متناهی ده په معنا د لا یکیف عند الدین. حیات ورکول تا ته، ما ته، بل ته، هر کائن ته، هر کائن یعنی موجود، هر کائن ته الله حیات ورده، هغه مناسب. زمکې کې حیات ته، بوټو کې حیات ته، انسانانو کې حیات ته، حیواناتو کې حیات ته الی آخره. نو دا غیر متناهی دی. تا احیا غیر ده، ما احیا غیر ده. یعنی احیا د رب تا لره دا غیر ده، احیا د رب ما لره دا غیر ده. ځکه تا په احیا خو زه نه پیدا، ما په احیا ته نه پیدا، دا غیر دی. نو دا غیر متناهی دی. ځکه دنیا غیر متناهی ده په معنا د الله غیر، په معنا د لا یکیف عند الدین. هغه په ځای نه ده ولاړه، دا په مخه روانه ده. دا مخلوقات روزي. بیا د قبر زندگی ده، دا هم یو دنیا ده کنه، دا مخلوقات دي. بیا قبر نه بعد بیا زندگی ده، قیامت، هغه مخلوقات دي. دا مذهب د اهل سنت ده چې صفات ذات او صفات الافعال دا ټول چې واخلې لیست عین ذاتی، دا نه دی عین ذات ته الله مفهومان، ان دی غیر الله پاک نه ذن فصال چې نه جدای په وجود کې، جدا په وجود کې نه دی. ا مذهب د حکما دا ده چې صفات عین ذات دي. دا دو مذهب ده. یعنی ذات ته الله لکه چې ذات ته الله ده، دا چې ذات ته الله دا علم ده، دا چې ذات ته الله دا قدرت ده. نو حکما مذهب دا د فلسفه چې صفات عین ذات دي. ذاتو تعالی کما هو ذاتو، ذات ته الله لکه چې ذات ته، کذالک هو العلم، دا علم ده. ا مذهب د معتزله او دا ده. دوا قول دي معتزلهونه. یو قول دا ده ان غیره چې دا صفات څه دي، دا غیر ذات دي،
الله نه جدا دي په وجود کې. دا دو مذهب ده. معتزله وایي چې دا غیر دي، وجودن غیر دي. لکه ګوره دا وایي چې علم د واجب تعالی دا عقل فعال پورې قایم ده. علم د واجب تعالی عقل فعال پورې قایم ده. دا مختلف اقوال دي. نو تو داسې وایي معتزله چې صفات الله غیر ذات دي. هر صفات الله غیر ذات شو په وجود کې، بیا الله تعالی ولې وایي د عالم خو هغه چاته وایي چې د پورې علم قایم وي. نو چې علم الله پورې نه ده قایم، قدرت الله پورې نه ده قایم، بیا الله څنګه عالم ده؟ الله څنګه قادر ده؟ نو چې صفاتو ته غیر وایي په وجود کې، نو دا اصل کې نفي کوي عالمیت دی الله. ځکه عالم هغه چاته وایي قام بالعلم، قادر هغه چاته وایي قام بالقدرت، ضارب هغه چاته وایي قام بالضرب. نو چې بل پورې قایم دي، بیا خو دا په حقیقت کې نفي دي صفاتو ده. بیا خو ته الله عالم نه منې. بل کول دا د معتزلهونه چې دو صفات مکمل نه مني، اسې مني نه. یو کول خو یې داسې چې نه غیره، دا غیر په وجود کې ځان له بل چېرته قایم دي، الله پورې نه دي قایم. دا په حقیقت کې نفي دي صفاتو ده. بل کول یې دا د معتزله نفي صفات بالکلیه چې الله پورې صفات مکمل نشته. ها چې مکمل نه ده، بیا الله علیم څنګه ده؟ چې له صفات مني نه، بیا الله علیم څنګه ده؟ دو وایي ذات ته الله په دې اعتبار چې د تعلق معلوماتو سره ده عالم ده. ذات ته الله په دې اعتبار چې تعلق مقدوراتو سره ده، دا دنیا مقدورات دي. قادرن بیا الله قادر ده. نو الله ذات خو مني، خو صفات بالکلیه نه مني. او دو دا وایي چې کوم اثار په صفاتو صادري، دا یعنی په ذات ته الله صادر مرتب دي. یعنی ذات ته الله په دې حیثیت چې تعلق معلوماتو سره ده اوس عالم، ذات ته الله په دې حیثیت چې تعلق موجوداتو سره ده عالم قادر. دا څه وجه ده چې دو دا خبره کوي چې صفات نفي وایي. او دا کل اثرات چې په صفاتو مرتب دي، دا په ذات مرتب دي. صفات ولې نفي کوي؟ وایي ځکه دا خو ابطال د توحید ده چې ته صفات هم منې، دا قدیم دي، ذات ته الله قدیم ده. دا توحید خلاف ده. دا خو یو قدیم دی نه ومنلی. جواب دا ده چې نه، توحید دې ته وایي چې ته جدا جدا وجودات منې، چې وجودات جدا جدا دي. دې ته تعدد د قدما وایي چې واجب تعالی ځان ته وجودي، علم ځان ته وجودي، قدرت ځان ته وجودي. اوس تعدد د قدما ده. نو تعدد عبارت ته تعدد د ذواتو نه، دې ته تعدد وایي. لکه تاسو مونږ کې تعدد ده ځکه ذوات جدا جدا دي، دې ته تعدد وایي. صفات ته رب دا خو نه دی متعدد الذات، دا خو په اعتبار د ذات سره الله نه غیر نه دی. نو تعدد د قدماو چېرته راغلی؟ دا خو پسه که ذات غیر وی. حالانکه علم قدرت دا د الله په وجود موجود دی. نو نه دی دا غیر وجودن، حتی چې لازم چې تعدد د قدماو وجود کې نه دی غیر، د رب په وجود موجود دی. نو تعدد خو نه ده راغلی، شرک خو نه ده راغلی چې تعدد د قدماو ده. خو یو ذات قدیمه مانو چې رب ده، باقي صفات هغه د رب په وجود موجود دي، ځان ته وجود نه لري. تعدد عبارت ته تعدد ذوات نه، چې ذوات جدا جدا وي، پس بیا شرک ده. حاجی ځکه ویله صفات الله لیست عین ذاتی، صفات رب نه دي عین ذات. مفهوما ولا غیرن، الله نه غیر نه دي، ولا غیرن سواه، غیر خودی په مفهوم کې، خو سواه د ضمیر ذات ته راجع ده چې سوای د ذات نه، یعنی وجود علاوه ذات نه بل وجودی، داسې غیر نه دی. اگر که مفهوم خو غیر ده، علم خو مفهومان غیر ده ذات نه،
ولا غیرن سواه دا ضمیر ذات ته راځي ده غیر نه دي سواه چې دا په وجود کې ذات نه علاوه زن فصالی دې ته اشاره ده چې مراد غیریت نه غیرت اصطلاحي ده غیرت اصطلاح کې غیرت څه ته وایي چې وجود کې جدای دا غیرت اصطلاحي ده لکه تا ما یو بل نه وجود کې جدایو غیرو په وجود کې جدایو دا غیرت اصطلاحي دا معنا ولا غیرن غیر نه دي دا صفات سواو چې غیرت اصطلاحي ده سواهو چې دا غیر په وجود کې زن فصالی زن فصالی دا د غیرت اصطلاحي ترجمه ده غیر اصطلاحي چاته وایي هو الذي يمكن انفصال عن الذات غیر اصطلاحي دې ته وایي چې وجود جدای ذات نه وجود جدا کېدای شي ذات نه غیرت نه مراد غیرت لغوي نه ده ځکه ذات صفاتو کې خو غیرت شته چې غیرت لغتن ده یعنی مانن معنا له سره خو غیرت شته کنه ځکه ذات یو مفهوم ده د صفت بل مفهوم ده نو غیریت مفهومی شته غیر دی مفهومن خو نه دی غیر وجودن وجود په اعتبار نه دی غیر اگر که معنی غیر ده سواه زن فصالی اشاره دیتا ته زن فصالی کې چې غیرت نه مراد غیرت اصطلاحي ده چې غیرت فی الوجود ده چې انفصال ممکن ذات نه انا فی د غیرت لغوی نه ده لغت کې غیر لغت کې غیر څه ته وایي چې هغه لغت کې مغایرت ته وایي مفهوما په معنا کې ځکه ذات صفاتو کې خو مغایرت شته کنه نو نه عین دي ځکه صفت خو نه عین موصوف انا غیر دي یعنی لا تنفک عن ذاتی تعالی واجب تعالی ذات نه جدا نه دي ازلا ابدا لا غیرو غیر نه دي وجودن ازلا و ابدا ایو دي مخلوق صفات دي هغه خدا سي دي چې عین نه دي په وجود کې عین نه دي بلکې غیر دي په وجود کې ایمنګ تا صفات چې دي دا خو عین نفس نه ده عین روح نه ده بلکې دا وارث دي علم تا پر قائم ده مجازي علم ده عرض ده قدرت تا کې ده عرض ده نو صفات د مخلوق نه دي عین ذات غیر دي په وجود کې وجودن غیر دي عین نه دي په وجود کې بلکې غیر دي په وجود کې وجودن غیر دي او مفهوم هم غیر ده دا شوه